تاسو په هدایت نه پس چې تاسو هدایت تاسو په هدایت نه چې تاسو هدایت بلکې تاسو په خپل مجرمان وای کمزوري متکبران تاسو بلکې تدبیر تاسو بل مکر لیلی تدبیر د شپې تدبیر تاسو د شپې او د ورځې او تاسو کوی نه کوله چې موږ کافر په الله باندې موږ کوي الله لشریکان کارې د خپل مانتیا یا اثرو باندې ښکارا یا پټکتا هر کچې موږ عذاب اگر ظلم اغلال قیدونه موږ ګرځوي په څټون دا کار کوي زار اور کوم ډیر موږ جامع کړی نه لکه موږ په یو کې جوړ راوړ کې الا قال مترفون موږ وی خوش حال خلقو موږ په هغه شمه تاسو لګی شي کی کاریه ویل دي کافران مترفین موږ زیات تاسو په اعتبار د اعمال الله تعالی او نه موږ معذب وای به شکر سما پر اخر عزت په پاله چې راوشي او قبول دا خبره دی دلیل تاسو مال دولت زیات ته په دې الله خو شوي لكن اکثر خلق ندي اموال تاسو اولاد تاسو بالتي هغه خاصلت نه ده تو قربكم تفضيلي کې عندنا په زمن زلفان استیکر الا من امن کسنا منقطع وي لكن من امن کسنا متصل وي خیر فکر او باسه ندي اموال تاسو اولاد تاسو خاصلت هغه تاسو ندي ول زمن زلفا الا اموال من امن وعمل صالحا مگر د هغه چا مال چې ایمان او عمل صالح لري دا مالونه کړی دي کوي الله دا څنګه بار ځاو دې بدل له زیات نشاندې او زیات والی او دا عمل دی باندې او په غرفات باندې خنو کې هم به خطرې هغه څنګه چې سایه کې پایته زموږ معاجزین مون کمزور غني دا څنګه په حالت کې حاضر شي وای رب زما پر اخیر څه په بادشاہ درنه لشتګي کنه کوموي او څه چې خرج کوي تاسو یو شی الله دا هغه وی خلیفو الله دا هغه خلیفہ را لګي الله یې خلیفہ کیږي نه الله دا هغه بدل ورکوي فهو يخلفو نو الله يخلفو خلیفہ کوي دی خدای پاک دا خلیفہ ورکوي قائم مقام الله خلق ساتي اور ما چې جمع کوم ټول بیا وایي پرشتو ته آیا دا کسان تاسو عبادت کوم دي مشرکان قالوا وای پرشتي سبحانك خدای تعالی پکې دا ته زموږ مددگار سی ور دینه بلکې دوی عبادت ور پیریان کوم څنګه پیریان کوم پیریان خبري خو دی خسته کولې یا په دې بوتان کو تخکار کېدلو اکثر دې پاغي ایماندار پس نن ورځ مالکان دې پاستاس په پردوازو پیدا او تاوان او به ظالمان ته متکي عذاب اور هغه تاسو باغی تکلیف کوم کله چې وسله په دې مایته زموږ معاویه وای دی ما هذا نه دې مگر یو سره چې غواړي تاسو باندې لا هغه تاسو عبادت کوم شاو استاد او وای دی نه دا قران مگر دروغ دی تخکړې شي مفترن تخکړې شي وای کافرن د پاره حق په بار حق کې هر چې راشي حق هر چې راشي د حق وای نه دا مگر جادو ظاهر ندی ورته موږ ته کتابونه شاغلولي چې دا معلومات تاسو درو دي نه یې موږ دی لره دې ته مخستانه یې راوځي کې بیا خبره کو جواب بیان کړي او تکذیب کړی دا کسان چې مخکې شي وکذب الذين وما بلغوا ذكر سن دا موږ خلق می اشاره ما لسم حسید هغه مالو دولت اذنم چې کو خالو لور کړی وکذب رسول هغه مخکرو خلقو لازم رسول کو پکې پکانه کې څنګه زموږ کار دغه شي تاسو ورته قل انما اعظكم تاسو نصيحتكم بواحد په یو خبره په یو کلمه هغه ان تقوم لله چې ودرېږي د الله لپاره د بل مقصد نو خالص ته خدای لپاره مسنا دوه جګړه چې خلک دوا او فراد ځان لا ثم تفکروا بیا سوچ وکړئ تعلمون ما بصاحب معلوم بکې تاسو تاسو په صاحب کې لیوان تو مشي دیوانه څه وي کانی وی جامیش ته غړي وړي وي دا دیوانه نه دې مګر ورو کې تاسو په پاره مخکې عذاب سره وای نه ورته تاسو په دې مطلب بدل ما چې تاسو سره په دې مدد تاسو کوم پیسې چې ما جمع تاسو نه دې بدل تمام مګر په الله دې او الله پاره باندې کوي وای رب زما ولي په حق سره باطل لري يقضي بالحق تلفي په حق باندې حق را لقي او باطل په ختمي واقف ته وایي وای راغه حق او نه شروع کی باطل بیا دوباره او نه دوباره کېږي وای که خطا شیمه نو خطایم په خپل زما سره زما خپل نه خلال مدري په وجه هغه چې ما ته وحش کړی زما به شکر زما سمي قریب او ذکر دي ولو تراك السبيل يستوي باوقي چې په hebat کې شي راشي فلا پوت نه په فکر د عذابنا او خذو من شي من مکان غریب دې زینا دور تا بنزي زيني لري باندې وقالوا آمنا به ایمان په دې باندې په الله باندې وان له څنګه به ثابت شي غیر تناوش ما نیول د ایمان کی په دنیا کې او د آخرت کې ایمان غواړي من مکان بعید الله رضیانه گویا کې د په الله رضا کې ناسي په قیامت کې ایمان راځي شي کله کې وقد كبروا دي قال حال مخکې کبر شي په دې باندې مخکې په زمانه تکلیف د دنیا کې او يغضبون الغيب ويشتل به کو شا خبرې به کوله خبر بنو من مکان بعید د مقام وحيل بينهم حائل بشت دي مخکې او بین مشترون هغه دي شوق دي څه شي حیل وحیل الحیلتو واقعی بشي حائل د دې په ملک او د هغه خواهشات په ملک دي غواړي لکه څنګه شوی د اشیاء سره د دې مشابه خلقو مخکې بنا انهم كانوا بشکین یو په شک کې مرید چې هغه شکونه پیدا کوي بسم الله الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मत्ना व सुलासा व रुबा' यज़ीदु फिल ख़ल्क़ि मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुर्सिला लहु मिन बa'दिही वला नबiyyin हकीम या अय्युहन्नास اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك وإن لا تجرموا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير دا سورة فاطر او مکی آیتونه پینځه څلوېښت نازل پر سورۃ فرقان دې کې دلایل دي عقلي د توحید په معاملې باندې د خدای په لوړوالي باندې او جال دلایل دي او د زور سفارش پکې نه کوي نه په شفاعت صحیح پکې راوړي او دا څلورم ځل پنځم ځل وایي سبا او کهف انعام فاتحه او داغه نه پس دا انزم دلته چې په الحمد باندې شروع کیږي او دغه لپاره دی وضاحت کوي چې دا ولې په شروع کیږي د دې مناسبت لري دا ول خدای چې په ما قبل صورت کې ویلې شو چې مشرکان هلاک شو د مسلمان دشمنان او عذابون تلار ورسېدل نو پکار چې مسلمانان د خدای شکریا ادا کړي لکه مکه ترشی په خدای دا په ملي زمو الحمد لله رب العالمین دلته او د هغې نه پس د حمد بحث پکې وشو الحمدلله حمد دی الله لرا فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمان د نور فاطر معنی موجود هما من غیر مثال يحتويه نمونه مخکې نه وه چې د هغې نمونې په شان جوړ کړي داسې قاعده وه نو ایجاد د شی بې د مخکې والي د مثال او د مالک نه د نمونې نه او بیا د فطر معنا شلولو ته وایي بیا پیدا کولو ته وایي دا پکې ځان نه جاعل ملائکة رسول الله ګرځولي دي فرشتو لره رسولان یا رسول چاته دي د الله او د فرشتو د پیغمبرانو په منځ کې واسطي دي د الله احکام رسوي نو بعض خو عملا دي په نور کې صلاحیت موجود دي د الله احکام رسوي وحي الهامات خیسته خوبونه پیغمبرانو رسول ته پس داګه وحي راوړي زړه کې وته خبره چې خیسته خوبونه یا د الله او د مخلوق په منځ کې واسطي دي د الله تکوینی امور خلق ته رسوي لکه بارانونه هواګانې په دې مقرر دي په کارونه باندې بیا د امام رازي خبره کوي چې حمد کله په نعمتونو وي نعم د الله شي په عاجل دي او آجل دي په سوره سبا کې نعمت د ایجاد او د حشر ته اشاره وه دلیل د هغې علم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل او په دې صورت کې الله حمد وایي چې زه به تاسو په آخرت کې پیدا کړم او بیا به باقي پاتې کوم د دې وجې دلته نعمت ته د بقا نه په هغې د الله حمدونه ویلی شي او بیا فرشتې رسول دي معنا دا به راځي بندګان د الله ته به رسېږي په قیامت کې په جنت کې به ورته رسېږي او د الله حمد به بیانوي او احکام به رسوي دغسې ویلی شي دا پکې درېیمه شوه جعل ملائکة رسولان پیغمبران ته رسول دي د الله تکویني اشیا رسوي تکویني احکام و نفاذ کوي یا په جنت کې به مسلمانان ته سلامونه رسوي دا شو مثلا درې په جعل ملائکه او اولی اجنحتین خاوندان دي د فرشتې د څانګونو څانګ خو معلوم شی دی که نه اوس دا خبره چې د فرشتو څانګونه چې دي د هغې حقیقت متولي والظاهر من الجناب المعروف عند العرب باید ان نعرف حقیقته وکیفیته ولا نقول انه من ریش کریه الطائر حقیقت د هغې هم ته معلوم نه دی نه داسې وي چې مرغانو غوندې دي په خبره پوه شوي او بیا وایي د شیګانو په کتابونو کې موندلي چې فرشتې د هغې په مجلسو کې ډېر ډېر راځي بڼې ته ورځيږي ابي را غونډۍ جامې ته جوړې خپل بچو لپاره وهذا عندي حديث خرافه دا غب شپ دی دوکي غلط خبرې مسنا دوا یو پرشتي دوا د بری درې درو لکه مخکې څنګه تاسو ته پاتې یاد شوي دي چې په دې کې لفظ کې تکرار کې په معنا دواړو کې په لفظ کې دغه حضور شوی دی په معنا کې چې کوم دی صفاتیت دی موصوف دی دغه څنګهونه په دوه باندې په درېو باندې پکو او کوي چې نه دو تکرار دوا درې څلور دوا د لپاره کوي کنه دې معنی دواړه یزيد فی الخلق زیاتوي الله پاک پیدائش مطلق کې د فرشتو پیدا کولو کوم ویل شي او په عام کې ویل شي ما شاء الله الله روشي
کداوې د دغه پرشتو په څنګهونو کې زیاتې کوي نو هم اکه نور اشیاء زیاتول کوي نو هم دلته پسې روان کا انسان پیدا کوي ښایسته بد شکل خوږ اواز ښایسته لیک نمکین سترګې دارنګې پوزه کې دا پکې مثالونه دي هر څه کوي بېشک الله پاک په هر څه خلق کوي څه چې وسپړي الله ما یفتح ما شرطیه ده کنه څه چې وسپړي الله خلقو دپاره څه وسپړي رحمت سپړدل معنا وی دي چاته رحمت ورکړي فلا ممسک لها د هغې بندول کې نشته دي ما یمسک څه چې الله بند کړي نو د هغې سپړدون کې نشته دي او رحمت په لفظ کې مؤنث دی د معنا په لحاظ سره به لحاظ وساتي نو فضل دی احسان دی نو بس په دې لحاظ سره لهو ورته وایي تر لها پکارو او الله زورور دی خاوند د حکمت دی وې دې آیات کې الله دا خلق را قطع کړو خلق اوسنه د هر سنه ما دغه شي ځان کټ کړي خدای ته متوجه شي او دا حاضرات الانقطاع لله تعالی والالزام ما سوا وإراحة البال عن تخيلات الموجب التهويش والسريعي بل چا پسې به خواوی مکه وي بل چا ته مکه وي بل څه مو نه کوي کله چې پیغمبر خدا به سلام وکړ هم دغه شین مضمون وي ښه اللهم لا مانع لما اعطيت ته چې ورکه دغه بندون کې نشي ولا معطي لما چې بن کې نو څه کار خلاص کوي وزن کوتن کې خبرې لري خسيري دا خو تاسو خامہ طالباني کنه په دې کلو کې په دې کورونو کې داخل سوی ځان کې سړلا پسواد کې قصه کې خلکو وې په بابا لبا یو سلاتلو دا غوولونه وي وو نو پیرو بابا ته وی چې دا یو زوی دا یو لاله زوی دې تلو راتلو هغه ولګاونو مطلب به دا چې په دمو په کومه بسو بشونه بابا د لار کې چې بابا نو هغه ته نه ورته ویزه ما درې یو زوی شو کسی هم دی ورودي تاسو ورودي بهر تقدیر او خبره دغه دي چې الله کوم شی بن کی نو لاغي کولاون کې نشي چې الله کولاو کی لاغي خبندو کوي ولا مسرف ومسرف ولا مسرف بس چې شارع سوق راقب کیږي لاغي نه خواني کی هل من خالق یا ایها الناس قولوا نعمت الله علیکم اے خلقو یاد کی احسان د الله فزان باندې آیا شته سو پیدا کوونکې سوا د الله نه روزي تاسو له طرفه د اسمان نه باران غیا راولي یا د زمکه نه شته سو نشته کوي هل من خالق لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ موجود لا اله موجود الا هو دا هو د اله د زینه بدل له چې بدل شي نو لا اله محل د غسو مبتدا وکنا اصل کې نو دا غي محل کو خانه چې نو دا اوس خدای منغه دی دا منغه دی ته مبدي دی کوم کس فتح باندې اصل کې محل مبتدا او خبرونه لا اله موجود الا هو فانا تفكون کوم فاتا سو پکې دي اوس پیغمبر تسلی ور کوي کني نسبت درو کوي تا نو خفقېږي بنو ځکه تکذیب سره ډیر غنو رسولانو پاکستان پر لپسې کړی او الله ته په پسې امور بل چاته بنئ الته بدل یا ایها الناس قیامت د قیامت خبره بهشکه وعده د الله په قیامت او په بعث باندې ثابت ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دې کړی تاسو را ژوند دنیا کې تاسو څه کار شي او کړه تغیر شي ولا یغرنکم دوکه دې کړی تاسو بالله الله باندې چې الله تبارک وایي دلته وایي خلق عفو کریم رؤوف رحیم الله بخون کې مهربان دی غفور رحیم دی کوا خیر دی خدای باندې معاف کی دا دوکه تاسو کی الغرور هغه ډیر دوکه ورکون کې دی مبالغ بالغرور څوک دی شیطان هغه شیطان خلک ډیر دوکه ورکړي ته غرور ویل شي یو ته غرور وای یو ته غرور وای غرور وسپی معنا شو دوکه ورکون کې غرور منه دوکه کېدل ان الشیطان لكم عدو شیطان تاسو لپاره دشمن دی عداوتن عامتن قدیمتن لا تکاتلوا دشمن دی بخانه زبانه او هر چا لپاره دی او دا دشمنی ختميږي نو او جمله اسمیه او تاکید فکره فتخذوا عدوا دشمنی وګڼئ بمخالفتكم اياه في عقائدكم وافعالكم وكونوا على حذر منه في جميع احوالكم باقیدو کې دي مخالفت کوي په کارونو کې او په یاره باندې اوسې کې په ټول حالاتو انما يدعو حزبه دې خپل ډره چې څنګه خبره مونږه ته ډره وایي شیطان یکونو انجام د هغه د راځي کوته وایي رتب الاشي خوشاله وشي شي د اصحاب السير دا اوس تخویب هغه څنګه چې کابشي دغه پر عذاب شدید دي دا اوس بشارت هغه څنګه چې ایمان او عمل صالح دغه پر مغفرت ته وجه دي ایا پس دې هغه څه چې شرط ناکار عمل ده فرآه دې اوس غني حسنا خپل ناکار عمل تخوای خي عقیده ته غلطه وي غلطه نو الله پاک گمراه کوي څوک چې الله یې گمراه کول دا هدایت کې شاز الله روشي فلا تذهب
نفسك ندزي رخصة عليهم بديمان حسرات دوجد حسرتنا ستاريخ دي بدن نوزي وخفكي دي دوجد خفقاننا دا حسرات مفعول له دي فکر خدا چې وبرد راوړې وي خو چون کې پیغمبر خدا ډېر غمجن دی په مختلفو حالاتو باندې نه کوته حسرات ویل شو چې مختلف اسباب د خفقان پیدا شي نه خفکیږي باندې ندزي رخصة ندي وزي رخصة دوجد خفقان بشک الله واقف دی په هغه چې خلق یې سکی بل دی الله غذا ته چې لګي د هواګانې فتصيرو اثارت پکارو کنه او شکل لري هواګانو صحاب درا نو بیا خبره څنګه د مضارع او حقایق حال ماضیه کو نو بیا وایو بس پورته کوي الله صحابا ورېږي پس پورته کوي د هواګانې ورېږي فسقناه بیا التفات شو مونږ بیا چلو الى بلد میت یو کلیتا چې غیر آباد وي دلته پکې هم وای او بل کې مدارک وای په کوم ځای کې انک میتون دلته بیا د بلبخا وضاحت کوي چې یو میت ته یو میت ته میت چې عملا مړ هغه ته میت وای او چې آینده مړ کېدو والا یې ته میت ویل شي خلک پکې فرق کوي اگر چې امام بخاری پکې فرق نه کړي میت و میت ضيق و ضيق حي و حي لا تشديد تخفيف شيء ودلته پکې او په کلیات بالبقاء الكفوي الميت رسل مدارک توای په کوم ځای کې وای انك ميت نواي یو عالم چې ما د استاد تاسو کو ابو امرتانی نه تاسو کو خلیل دې رحمت وي هغه ما ته وتسالني تفسير ميت وميت اذا ميت وميت تاسو فدونك قد فسرت ان كنت تاخذ واخلا تفسير دې کوی فمن كان ذا روح فذلك ميت چاکه چې روح به بړکی ومل ميت الا من الى القبر يحمل ميت توي چې قبر تروي ان عمل مړ دلته مو ميت ذا روح فذلك ميت ومل ميت الا من القبر يحمل والمعول عليه هو المشهور ميت او ميت دواره یو شی دی په المشهور دا په یاد درته نو هم چلاو هغه کلی مړی ده وحینا به ځان دې کوم کلی الارض مکه بعد موتها پس تم کېدونه احیینا نمس اوس په سقنا وی چلاو نو احیینا بس دیغه د ماضی په کار نه دیغه د مضارع په نوحی به الارض نو بیا وایو دا کار بلازمن کیږي ذکر په حین ژوند دې کوم په من کلمه دقه بس تاسو ورته کېدل کې شي قیامت کی زمکه مړه قابل د حیات نه ده لیکن دغه شانتي اندامونه هم ژوند دیږي دانګي هواګان را پورته کی الله پاک دا مړی را غونډي او په دې باندې خلک ژوند کې لکه څنګه چې ورې را غونډي کی هغه باران څوک چې عبادت د بوتانو کوي او مقصد دا چې زور ورشم او غالب شم من کان العزت څوک چې اراده کوي د غلبي او د شرافت او د عزت نو دا خبره غلطه ده ځکه چې په دې الله العزت نه خلاف هغه ټول د الله نه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا آلهه غني پر اراده پر عزت سبب وشي فقط الله لپاره عزت دلته وای فقط دی دلته اعتراض وکا یو بل دی الله فرمای ولله العزت ولرسوله المؤمنین یوال عزت تعالی دی دلته مستقسیم کو دی هغه د خدای عزت ته غو ذات او رسول لپاره بل واسطه دی او ایماندار لپاره بل واسطه نه بلکې بواسطه واسطه الیه یصل الکلم الطیب دغه خدای تخیجی کلمه طیبه سعود معنی خطل کلمه طیب کلم معنا کې جمع ده خو په لفظ کې لغوه د مفرد دی مخکې من ذری ضمیر د مؤنث استعمال لیکل ضمیر مذکر او طيب دغه صفات شرجانی دی ویلې وانت پکې بیا بحثونه کوي چې کلمې دې سم جنس ته نه او چا جمع ده او خصي شروع شنده مثلا نو تر دغه وکړو ومنګو چا چې جمع ده نو دا وزن د مفرد په شان دی په دې لحاظ طيب صفات دی الله تخیجی کلمه طیبه طيب سما ده هغه کلمې چې هغه مضمون مزیدار دي عقل سلیم هغه ته ټیک وایي خی غني کلمه توحید دا دار مدار د نجات تا نو طیب ورته ویل شي عقل سلیم ټیک فرشته ټیک غني دې پوه نو کلمه طیب الله تخیل او قبلی والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح خیجه دی لرا عمل صالح لګي يرفعه چتوي هو دې کلمه طیب لرا دی وی امام او ضبط اقتداء کوم مختار انه كل كلام هو ذكر الله تعالى او هو لله سبحانه هر خبره چې باقي د خدای یاد شي هغه ته سوې سبحان الله الحمد لله لا اله الا وغيرها او هو لله سبحانه یا د خدای د پاره وی لکه نصيحت لکه خیر خوایله ټول شو العلم
اوس پس روان شه چې مولا صدرا په اخباري کې څه ویلي نفوس طاهره زکیه تطلق الكلمة على النفس هذا النفس كلمة طيبة كلمة طيبة روحنا بل لا تخيل والعمل الصالح يرفعه عمل لگی مجتوی كلمة طيبة لرا نزلت پکې عبد الله ابن عباس نو حواله ورکړې شوې ده او هغه حواله مضمون ده یو سره خې خبرې کوي لیکن عمل باقي پشان وي دغه عمل بدل خدای واپس کوي من ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله اولى به خدای دا خبره نه ده او دا قول د سنیانو خلاف دی اهل سنت جماعت دا موي چې عمل صالح ظالم قبلي کې کلمه طيب حق عاصي به تر فرائض ذکر چې خدای یادي کله کلام ابن قبلي دی شي یو طریقې دا غوا دوی مداج ول عمل الصالح عمل صالح يرفع خجوي سوکو دا کلمه طيب هو دی عمل صالح لرا لاول بو تر خو نه کې فاعل يرفعو کی کلمه طيب کا نو عمل صالح لگی او چتوی کلمه طيب لرا یا وای کلمه طيب او چتوی عمل صالح لرا دا بل طرف هوا نو دا فاعل یا سو کوئی فاعل الله دې خدای چتای یا لگی خدای پاک دا چتای کسان چې تدبیر کوي ناکارا تم کو سیئات تم تدبیرونه کوي السیئات المکرات السیئات داغه پر عذاب دې سخت او مگر او تدبیر دې کسانو هو یبورو دا پاسکی خرابی کی د دې خلقو دا تدبیر ناکار دي استا مخالفین د دې تدبیر خراب دي ختم دي بیا دلیل والله خلق من تراب الله پیدا کړ تاسو نه په اعتبار اصل سره د ادم بابا له حسد خاورنا بیا د نطفه